معزز مسلمانانو د رمضان المبارک د روزو په حق باندې او د دې مبارک میاشتې په فضیلت د شپې په عبادت د ورځې په عبادت باندې ډېر زیات فضائل او مسائل احادیث مبارک راغلي دي. د ټولو نه خو یو عظیمه خبره دا ده چې قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان المبارک میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن عظیم نازل شوی دی. نزول د قرآن عظیم په رمضان المبارک کې راغلی دی او دا ډېر لوی فضیلت او په دې حق باندې چې د رمضان المبارک د میاشتې د روزو ډېر زیات احادیث دي. د هغې نه زه نن تاسو ته یو څو احادیث مبارکه سره د لفظي ترجمې نه ذکر کومه که چې د دواړو جانو سردار زموږ او ستاسې ښکلي پیغمبر حضرت محمد مصطفی علیه السلام په دې حق باندې امت ته ډېر تعلیمات پرېښودلي دي. نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د رمضان المبارک د میاشتې په حق باندې چې دغه روزي د دې مبارک میاشتې چې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته او دا بل حدیث پکې د حضرت ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت. حضرت ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمایلی دي کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې الله تعالی فرمایلی دي چې دا حدیث قدسی ربانی دي. ان ربکم یقول استاذ رب فرمایلی دي کل عمل ابن آدم له الا الصوم فهو لي. هر یو عمل د بنی آدم چې دی د انسان چې دی دا وکړي نو د هغې هغه ځان لپاره کړی دی. یعنی مقصد دا دی چې هغې کې هغه ته هم فایده ملاویږي او د الله د طرف نه پکې اجر ملاویږي. خو صرف یو عمل د روزې مبارک دی چې دا صرف زما د یری او زما د وجې نه دی دا عمل د روزې کوي. ځکه چې روزدار ساتي نو هغه ته دا موقع هم ملاویږي که په یو ځان لځای کې روزه خوري نو خوړی شي خو الٰه وایي نه زما د یری نه دی روزه نیسي او هغه نه خوري ضایع کوي یې نه. نو چې زما د یری نه زما د پاره ساتي نو زه به وله د دې بدله ورکوم. او د دې بدلې په هکله محدثین د دې حدیث په شرح کې لیکي چې د دې دوه معناګانې دي. یوه دا ده چې زه به وله د خپل جانب نه چې څومره اجر مې خوښي وله به ورکوم د دې څه حد نشته. او دویمه دا ده چې زه د دغه روزهدار بدله یم زه به خپل رضا وله ورکوم. ځکه چې مال یې نیولې ده نو زه به وله خپل ځان ورکوم معنی زما رضا به دته ملاویږي. الصیام جنت دا روزه چې دا یو ډال دی ډال. والذی نفس محمد بیده نبی علیہ السلام قسم خوري زما د قسمی په هغه ذات چې د محمد علیه السلام نفس او روح د هغه ذات په قبضه کې دی. لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه. خامخا د روزدار د خولې
دا وګما او دا بوی چې دی دا ډیر خوخت الله تا په ورځ د قیامت باندې مر ریح المسک دا مشک د عنبر د خوشبو نه وت زیات خوخت زیات خد وت للصائم فرحتان رسول الله مبارک فرمایي چې د روزدار د پاره دو خوشالیان دي یو خوشالی اذا افطر فرح بفطره کله چې دی روزه ماتي نو د روزه ماتي په وخت کې چې کوم خوشالي د ته ملاويږي دی په خوشاليږي یو دا خوشالي دا چې کله سړی سختګي وي یا وږي وي او په ماخام کې دی روزه ماتي تکین او روزه څنګه ماتي نو د ته انتهایی خوشالي په دې ځړ کې محسوسي نو یو خوشالي ودان واذا لقيا ربه فرح بصومه دیم خوشالي دادا کله چې دی پر د قیامت د خپل رب سره ملاويږي یعنی د ملاقات کیږي نو دغه وخت کې بده په دې روزه ډیر زیات خوشالي ځکه چې رب کریم بدن راضي وي او پرزا او په خوشاله به الله د سره ملاقات نصیب کړي څومره غټه خبره ده بل حدیث کې دا سراغلی دی چې رسول الله مبارک فرمایي نبی علیہ السلام مبارک وای چې یدع الطعام من اجلی الله فرمایي وای دې زما بنده زما د وجنه خوراک پرې خودلې ويدع الشراب من اجلی او د خوراک سکاک پرې خودل دې زما د وجنا ويدع لذته من اجلی د خوان او لذت پرې خودل دې زما د ير او زما د وجنا لذت نه حاصلې خوان ناخلی ويدع زوجته من اجلی او د خپل بیبي پرې خولې د پروژه کې زما د وجنا لري د خپل بیبي نوسی ای سر جختیږي نه زما د يرینا نو زکه ول زد دې بدل ورکو چې دا هر څه دې کوي زما د وجنا کوي او بیا رب کریم فرمایي چې دل لپاره دو خوشالیانی مخکې حدیث کې چې کم مضمون تیر شو رسول الله مبارک بل حدیث کے فرمائی روزدار لفکار دی چی یو کس دستا سے روجوی نفلا یرفس ولا یسخب دے دی پر روجہ کی یرفس د جما خبر دی نکی پختو کی وطوی کچر خبر دی نکی غلط خبر دی نکی خلد محفوظ او کنټرول سات ولا يسخب او چغه دم نوخي شور او شغب دم نکي ځان دې کنټرول ساتي ځکه چې د روزدار روزا دا د لاس بم روزي لاس بم کنټرول ساتي د غوږ بم روزي غوږ بم کنټرول ساتي غیبت دروغ خوشی تشی خبری با پی نول جبم کو کنٹرول ساتی دا جبی بیم روجی دروغ غیبت چغلی دا با پی نوی سترگی بم کنٹرول ساتی سترگی با نا استعمالی غلط زیتا ولی دسترگو بم روجی رب کریم فرمائی چی دے بس شور و شغب نکی فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ رسول الله مبارک فرمایلی دی کچره د سره یو څوک جګړه کوي کنزل وته کوي بدرد وته وي او قاتله یا وسره جنگ کوي نفل یقل انی صائم بس دې ورته دا وي چې بس زما روزه د زما روزه دا زر روزه دالم زکه چې پدې شیانو باندې روزه چې کم دا خرابېږي او حضور وی دا ډال دی نو ډال بیا سوری کیږي په دی باندې او چې کله ډال سوری شي
نو بیا به څنګه پې د اور د جهنم نه بچ کېږي سړی ځکه چې هغه مکمل بند وي نو د هغې هغه تپش په تا ته بیا نه راځي په ډال په ذریعه باندې بچ پی نو دې وجې نه معددو سامعینو د روجې ثواب هم ډېر دی او د روجې پرهیز هم ډېر دی د روجې پرهیز ډېر زیات مخکې ما تاسو ته عرض وکړو چې پرهیز کې به سړی خوله ساتي او که چېرې دا پرهیز پکې نه وي نو بیا به روجه وشي په پښتو کې ورته وایي لنډی بوچی روجه به څه پوره فایده به پې ورته نه میلاویږي او زموږ خلک اکثر د خولو نه خراب شي نه بالکل پخوا زمانه کې چې روجه وه نو د خولې به داسې روجه وه چې خبرې به هم نه وي هغه وخت کې به خبرې بند وي پخوا د خبرو هم روجه وه هغې وجه دا وه چې روجه زیاته په دې ژبه خرابېږي په ژبه باندې روجې ته نقصان ډېر رسي د عیسی علیہ السلام د مریم بیبي د زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام موسی علیہ السلام د دغه امتونو کې روجه د خولې به دا وه چې خبرې به پکې بند قرآن کې د دې ذکر راغلی دی فاشارت الیه مریم بیبي روجه وه د خولې زکریا علیہ السلام درې ورځې روجه وه د خولې خبرې به نه وي اشاره باندې به کار کو د هغې غټه وجه دا راوتله چې روجه دې محفوظه شي روجه دې خرابه نه شي معززو سامعین ثواب خو یې ډېر دی خو د دې سره سره بیا دا پکار دی چې یو سړی د روجه ماتي وخت کې یو دعا وایي رسول اللہ مبارک فرمائلی دی ان للصائم عند فطری لدعوتا ما تردو بے شک درو جدار دا پارا پرو جماعتی وقت کے او دعاوی چے اگا خامخا قبلی گی واپس کی گی نا رو جماعتی کی او دعا چکے اگا با قبلی گی واپس کی گی بن وسمعت عبداللہ یقول عند فطره دی وی ما د خپل پلار نه اوریدلو او هغه د خپل پلار نه اوریدلو چې رسول الله مبارک فرمایل چې دا دعا به کولا اللهم انی اسألک برحمتک التي اے الله زتان سوال کوم استا پر رحمت باندې یعنی استا د رحمت په وسیله باندې التي وسعت كل شيء ان تغفر لي دا سوال د نکوما چې خدای ما ته بخنو کې ما ته معفو کې عجیب خلق دي صحابه کرام دا الله نبی د بخره او د معفو سوال کوډیر مو خو په گزر د دنیا سوالونه شروع اغیب د بخشش دعا کولا چې الله ترا تمافیو کی بردار ساسد نو اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لي دا دعا باغی کولا که عربی کی نشوی لپختو کی وای الله زستا د رحمت په وسیله تا سوال چې ما ته زما ګناه معاف کا ما ته بخنه وکا زما کرتوتونه ما ته معاف ځکه چې درې دعاګانې دي چې دا رد کیږي نه ابي هريره سے فرمایي ثلاثه لا ترد دعوتهم درې کسان دي چې د دې دعاګانې نه واپس کیږي دا خامخا قبليږي الصائم حين يفطر یو آغا روجدار چې روجه ماتی او دعاو کینو د دعا نه واپس کیږي یاره څومره مهربان رب دې زمون والامام العادل
بل بعادل بادشاہ چې په ملک کې عدل وی انصاف کوي داغه دعا نه واپس کیږي قبلي ودعوت المظلوم بل د مظلوم دعا چې ظلم پېښوي او هغه دعا کوي کنه نو يرفعها الله فوق الغمام د دعا د اوریزونه بر رواني چتی د الله حضور ته دربار تزي وتفتح لها ابواب السماء او دې دعا ته د اسمان دروازې کلاويږي ويقول الرب او الله د دې په بدل کې وي وعزتي وجلالي زما د پخپل عزت او زما د پخپل جلال باندې قسم وي لانصرنك ولو بعد حين زب خام خاص تا مدد کوما اگر که سو وخت پس وی مظلوم ته الله وي زبستا شام خام مدد کو مظلوم د خیرونه بزان سات د مظلوم د بددعاینه بزان سات ول چې دا خامخا قبلي پات کیږي نه معزز سامعين دومره ډیر روایت چې د روجي په بهتره او فضیلت کې راغلي دي یو حدیث مبارک تاسو ته په دې باندې وایم وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایلی دي چې رسول الله مبارک فرمایلی دي اوتیت امتی 5 خصال فی رمضان زما امت ته 5 خصلتونه ورکړي شوي دي د رمضان المبارک په میاشت 5 خصلتا معنی 5 نعمتونه ورکړي شوي د رمضان مبارک په میاشت لم تعطهن امه قبلهم چې دا ندي ورکړې شوی هیڅ یو امت تا مخکې دینا د دین مخکې نور امتونو ته دا ندي ملو یو خصلت دا د روزدار د پان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك خوشبوئی د روزدار د خله دا د الله په نسبان دی دا مشکو د خوشبوینا زیاته خوخدا زیاته محبوبه د الله تدایو ور کله کله تاسو ته د خله د روزدار نه یو بوی راځي نو دا بوی خود معده نه راځي ځکه چې معده ته شوی نو دغه بوی چې دی ظاهره خلق بل شان لګي رب کریم وی ما ته د مشک د بوی نه زیات خوښ الله وی چې مشک نو مشکم یو عجیب خوشبو ده چې الله صفت کړي دا بل څنګه مشک په بازار کې ملایي اصلي مشک خونی خو چې لک شان چا د تغیو کو دا ټول جماعت معطر کوي ټول جماعت کې به خوشبو خوري بل داغي خوشبوئی چپا چپي زړه نه تنګي ویبا یو چپا بخورشي بیا بني بیا بخورشي بیت الله شریف ته چلان شي په دې بیت الله په غلاف باندې دا لګولي چپا 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 خوشبوئی تراځي دویم خصلت وتستغفر لهم الحيتان حين يفطروا دروجدار د پار میان په ابو کې بخنه غواړي روزه د ځان له نیولې ده او د خدای مخلوق میان دله بخنه غواړي او بعض خلکو خو میان سرمنو استاله کتاله بخنه غواړي او ته خوري پرېده چې بخنه دله غواړي ويزين الله عز وجل كل يوم جنته دریم خصلت دا چې هر ورځ د روزدار د پار جنت کې ډیکوریشن کی جنت خسته کیږي د پار او بیا ثم یقول الله تعالی فرمایي
یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنهم المؤونتا ویسیر الیکا. اللہ دے جنت توئی وی قریب دا چه زما روجدار بندگان دا راشی و تا سر ملاقشی او دا دنیا نراو گرزی تات یعنی راشی اخرت تا نو جنت توی خشتش والا نورم والا تازه شا وتصفد فیه مردت الشیاطین او پدی کی سرکش شیطانان قید کولی شی. او بل دادا چه ویغفر لهم فی آخر لیلتن پا آخر شپا کے دت دروجی پا آخر شپا باندې بخن نصیب کی یا دغه شپې په آخر کې دت بخن کی. یو چاوی یا رسول الله دا د ليله القدر شپه ده. نبی علیہ السلام وی نا داغی خزان لبرکات و فضائل داغی ځان له ثوابونه دي داغی ځان له اجرونه دي لیکن دا د هغه عامل د پاره د چې مزدوری وکړي نو هغه تاغه هغه مزدوری ورکول شي داغه عمل د او بل روایت کې دا سي حدیث کې راځي چې وتستغفر لهم الملائکه یا تستغفروا د پاره فرشتي بخنه غواړي. روزه د ځان لنی ولدا فرشتي د الله تعالی بخنه د الله تعالی نه بخنه غواړي نو فرشتي بخنه چې دا قبلي. معزز سامعين او پدار روایت د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ سره بل حدیث ته چې پدې کې 15 شیان ذکر شوی. سو شیان 15 پدې کې ذکر هغه دا چې دا بیل دي لم يعطهن نبي قبلي. رسول الله مبارک کوئی زمانہ مخ کې هیڅ یو پیغمبر ته دا نه دی ورکړی شوی. دا خصوصیت د نبی آخر الزمان. اما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان هر چړم به فضیلت او خصلت ته چې ما تراکړې شوی دی کله چې اول شپه د رمضان المبارک د میاشت راشي نظر الله عز وجل إليهم رب کریم زما امتیانو تا په نظر د رحمت باندې ګوري. او من نظر الله الیه لم يعذبه ابدا. او چاته چې د الله د رحمت نظر وشي نو هغه انسان له هیڅ کله خدای عذاب نه ورکوي. چې د رمضان په ډومبه شپه باندې تم الله ته متوجه ولی چې رب کریم تا ته ګوري نو تم ورته متوجه اوسه نو چې تا باندې د الله نظر د رحمت راغی نو الہ به تعالی به عذاب نه درکوي نو عذاب نه به محفوظ کوي. واما الثانيه فان خلوف افواههم حين يمسون اطيب عند الله من ريح المسك. دا پر حدیث کې راځي چې د روزدار د خلی بوی الله ته د مشکو د بوی نه زیات خوښ. واما الثالث هر چې دریم دی فإن الملائکة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. دریم نعمت او خصلت او کمال روزدار تدا زما امت ترا کړی شوی دی چې فرشتي هر شپه ورځ د دې روزدار د پاره بخنه غواړي. فرشتي د شپې بخنه غواړي د ورځې د بخنه غواړي. نو په کار دا د چې تم ځان د بخنې لایق وګرځې کړه تم لږ ځان د بخنې مستحق کې کنا اسنه چې ته روزه کې هیر پیرو کې چلولونه کې معززو تعالی پاک مخلوق بخنه غواړي. واما الرابعه هر چې سلورم خصلت ته فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي اوشك ان يستريحوا من تعب الدنيا الى داري وكرامتي. هر ورځ الله تعالی
جل جلالو جنت تا حکم کئی اے جنت ازان تیار کا ازان خیشت کا زمارو جدارو بندگانو تان قریب دا چدی دا دنیا دا مصیبتنو او دا تکلیفنو راحت بیاموی او زما عزت و کرامت تراشی اللہ پاک تا دا پار جنت تا حکم کئی زان جوڑ کا گوری زما بندگان را روان آغی روجیری ولی دی آغی ولگی تیری کردی دی آغی شپیشو گیری کردی دی جنت تا وی زان خشتا کشاب زر زر زان تیاروا ادر ترا روان او عم الخامسہ او ہر چی پینزم خصلت و برکت چی دیو مت اللہ ور کردی فإنہو اذا کانا وی چی کلا آخر شپراشی لیلت غفر اللہ لهم جمیعا اللہ زما طول امتیانو رو جدارو تا پدے بخنکی چی چارو جینی ولی چا دا دی عزت کرے چا دا دی میاش سے قدر کرے دے الہ طول تا بخنکی دا سمر لوی رحمت تی دا اللہ پاک دا پر رحمت کی کمی نراج ان رحمتی وسعت کل شے رب کریم وی زما رحمت دومر وسیع دے چی ہر سیست زما رحمت رسید دے یو سڑیوی یا رسول اللہ احیی لیلت القدر آیا دا لیلت القدر شپدا چی دا سکیگی محبوب وی نا داغی زان فضیلت تے تاندی کتلے چیز مزدوران کارو کی او چې د کار نه فارغ شي نو هغې ته په هغه سات د هغې مزدوري میلوش نو دوی له خو زه دا مزدوري ورکومه د لیلة القدر خو ځان له اجر دی دی د دې مزدوري ده معزز سامعین کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے دا آغا صحابی دی چې امام صاحب د سره ملاقات کړي دي زموږ استاد د مذهب امام دی لیدل امام ابو حنیفه کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر رسول اللہ مبارک مسجد تراغ صحابو توی منبر مات جوڑ کے اللہ منبر راتا حاضر کئی فحضرنا دا صحابی وی منگا منبر حاضر کو کیم خود فلما ارتقا درجتا قال آمین کلچ پدی یو پوڑے قدم کی خود محبوب وی آمین فلما ارتقا درجة الثانية قال آمین پدی دوے میں چی قدم کی خود بیاوی آمین چی پدری میں کی خود بیاوی آمین محبوب کریم علیہ السلام پدی برزے کی ناشتا تقریر صدیق صاحب دور چراغ بدل تکی ناست عمر صاحب چبا راغ اغب پدیز کی ناست ادب بیکو وی دغه د محبوب مقام دا د صدیق اکبر مقام دی عمر فاروق سے بدل تناست عثمان غنی چراغ هغه پکې اجتهاد وک هغه واپس پدې درمیانه کی ناست وی د حضور پدې خو نه کینم خو د صدیق اکبر صاحب خلیفہ مداغ پدې وکي چا ورته عثمان صاحب دا ولی وی کچره ما دا کار نه وکړ نو بیا به خلکو سکول رست زمانو خلکو هغه بیا کوئی کنيست لاندې به خط کې ناستل نو ما دا اجتهاد وک چې زدل تکې ناستما چې رست خلکو ته لګا اساني ملوشي دا سنورم ډېرې مسلې د عثمان صاحب په دور کې حل شوي دي ځان له موضوع ده چې ډېر مشکلات د امت دینی مشکلات د عثمان صاحب دور کې حل شوي دي ډېر د عمر صاحب دور کې حل شوي دي ډېر د علي شیر خدا صاحب په دور کې حل شوي درې سه منبر چې حضور امین وای چې کله را کوش صحابه وی قربان تاسو نه یو خبره وریدا مخ کی چرته تاسو داسې نه دی کړي او نن هم داسې کار وکړو قال حضور پاک فرمای ان جبريل علیہ السلام عرض لی جبريل امین علیہ السلام ما تراغ پدی وخت کې وچ ما تراغ ما ته ویلې بعد
بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. دې کې بعد ټکی راغلی. بل حدیث کې بل لفظ راغلی دی. رسول الله مبارک فرمای بعد من دا چې دې لری شي د الله د رحمت نه. بل الفاظ دا چې دې هلاک شي، بل دا چې دې نامراد شي. مختلف معناګان علما کوي چې چا باندې رمضان المبارک میاشت راغلا او دې د دې میاشتې په برکت او نه بخل شو او دې محرومه پاتې شو. دا داسې مهربانه میاشت د الله پاک چې هر چاته پکې الله معافي کوي، خو چې دې په دې کې او نه بخل شو نو داسې سړی دې هلاک شي یا د نامراد شي. نو ماوي آمین. او جبرائیل امین خیره کوي او حضور په امین وای. با ګور داسې مبارکه میاشت ځان پکې برابر کوي. وی چې په دویمه پوړه مې خبره کې قدم کېښود، نبی ویل بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمین. هغه سړی دې د خدای د رحمت د لرې شي چې ستا نوم واوري او پتا درود و سلامونه وي صلی الله علیه و آله وسلم. ستا نوم واوري او دې درود پتا نه وي، ځکه چې ته درود وې او الله وستا ګناه معاف کوي. درود بتوي او الله وستا معافي تا کوي. لس رحمت بل باندې را نازلې. او بیا چې پدریمه می قدم کې خود رقیت الثالثه بعد من ادرك ابويه الكبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنه قلت آمين. هغه څوک چې مور یا پلار یا یو په حالت د بوډاوالي کې بیا مومي، موري بوډې وي، پلاري بوډا شوي وي، یا یو او د دې په خدمت او په دعاګانو جنت ته داخل نشو نو دا سړی د هلاک شي. ولې چې د مور او د پلار په دعا انسان ته جنت ملاویږي. یا د یو په دعا چې دې به ترازی ساتي، خوشحاله به ساتي، د دې په دعاګانو به رب کریم تا ناراضي کیږي او جنت ته به دې بوځي. نو حضور وی ماوی آمین. نو چې په دین دې او د بخل شنو بس آمین. معزز سامعین، دا د روزي یو برکت چې ما تاسو ته وی چې روزه کې انسان بخلی کیږي. وخت تقریبا پوره دی او په دې باندې دومره ډېر حدیث دي د رمضان مبارک په دې فضیلتونو باندې. یو حدیث مبارک ته تبکه بل وای واسم خوراک نشته روزه ده، نو بیا به ان شاء الله اختتامی دعا وکړو. وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمائی ان رسول الله قال، رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی لی الصیام والقرآن یشفعان. رمضان المبارک روجی او قرآن عظیم بپورت د قیامت باند شفاعت کئی. صیام و رمضان با یشفعان یوم القیامة، شفاعت بکی. یقول الصیام روجہ بدا اللہ حضور کی حاضر شی، دا اللہ پا دربار کے بحاضر شی. اے ربی منعتہ الطعام والشہوتا، اے زما رب کریما ستادا بندما د خوراک او د شهوت نه من کړو، د سکاک نه من کړو. دیو زما د وجه خوراک نه کو، سکاک به نه کو، شهوت به د خپلې بیبي نه پوره کولو. یا الله فشفعنی فیه، زما دا شفاعت د دې بند په حق قبول کا، د تبخنو کا، د معاف کا. ستا د پاره به دا روزه د قیامت په سختو کې شفارس کوي. تا ته اوس دا معمولي شي نه ښکاري، خو دا ډېر لوی شی دی چې په سخت ځای کې ستا په کار راځي. دا غټ څیز دی که نه، لوی څیز دی که نه صاحبه. ویقول القرآن،
قرآن به د الله حضور ته راشي وبدرېږي. ګوره دا قرآن خو نن سبا تاسو ته الفاظ ښکاري که وګوره قیامت کې به د قرآن خبرې کوي. دی به ډېر ښکلي صورت کې الہ ته ولاړ، سورة بقره، سورة عمران، سورة یاسین، دا به ټول الله ته حضور یو روایت کې وایي دا بقره او آل عمران چې دي دا به د مارغانو په شکل د الله په حضور کې د انسان د پاره سفارش کوي، وزرې به خوري کړي. قرآن براش الله ته وایي الله منعته النوم باللیل، ما ستا دا بنده د شپې د خوب نه منع کړی ولی چې د وزه اورېدل ما زما تلاوت به کولو. تاسو پکې د شپې څومره تلاوت کوئ؟ د شپې پکې تلاوت کوئ په رمضان مبارک. نو ما دې د خوب نه بند کړو، فشفعنی فیه، یا الله د دې بنده په حق کې درته زه شفاعت کوم، زما دا شفارس قبول کا او دې وبخه چې جنت ته لاړ شي. د دواړو جانو سردار او جانان مبارک وي فیشفعان یا فیشفعان، د روجي او د قرآن دواړو سفارش په قبول شي او دا سړی به الله جنت ته داخل کړي. مونږه سواړو کلی کې زمونږ پخوا دا رواجو چې دا هغه سر نه به دا هغه سره پورې د هلکانو د ځوانانو بیا دویم قطار هغسې به ناستو، قرآنونو ته به هلکان ناستو، ټول به سکول هلکان، بوډاګان به مو خو مونږ به په مقابله باندې ختمونه کول. چېرې زه به دې روژه کې نن څونه دې ځل څونه ختمونه کړو، اول به وایي زه به څومره کوم، اول به وایي زه به څومره کوم. په دې طریقې به مونږ قرآن تلاوتونه کول او دا طریقه د صحابه و چې هغوی به په دې کې مقابله کوله په نیکو کې. الله وی فاستبقوا الخيرات، یو بل سره په نیکو کارونو کې سبقت وکړئ، مسابقه وکړئ چې یو بل لږه نیکي وکړه، بل صحابي چې به خبر شو هغه به د هغې په ډبل وکړه. سبحان الله ووایئ. نن سبا دور بدل، یو سړی چې نیکي کوي بل وی مړه داسې اوزګار ځان نه شیخ ساس کړ، ځان نه دا جوړ کړی و ماله ډېر خفګان راځي. اوس هم اکثر ځوانان نه ما و زموږ د دې محلې دا ځوانان ډېر بیکاري کوي، یو تن نه کښېني چې پشمني کې راشي او دلته کښېني قرآن را واخلي. د هر مازه نه وروستو چې ته روزانه یو سپاره تلاوت وکړې نو د ورځې څو سپارې شوې؟ 5 شوې. نو په شپږو ورځو کې ستا قرآن ختم کېږي، مشکلات به دې ختمي، ګناه به دې معافي، رزق به دې فراخی، هر څه به دې ټیک ټاک، نظام به دې بالکل ټیکي. ښه که یوه نشي کولی د هر مانځه نه پس نیمه سپاره تلاوت وکړه. څو شوې؟ 2 نیمې شوې. چې 2 نیمې سپارې تلاوت وکړې نو ستا په 12 ورځو کې ختم پوره کېږي. څو ورځو کې 12 کې. خو زموږ طالبان هم ناراسته دي سر، تلاوت نه کوي، نور آسه شینو پسې ګرځي. هلکه تلاوت ته کار ووایه، قرآن ته کار ووایه. تاسو ګورئ چې څه کي رحمتونه به راوري. تاسو ته پته شته که نه؟ استادانو نه به هم دا حدیث اورېدلي، یو حرف چې د قرآن ووایې تا ته الله په یو حرف 10 نیکۍ درکوي، 10 ته ګناهونه معاف کوي، 10 دله درجې اوچتوي په جنت کې. عبدالله بن مسعود وایي دا زه نه یم چې الف لام میم یو حرف دی، نه، الف لام میم، الف ځان له حرف دی، په دې کې 13، لام ځان له دی، میم ځان له دی، 90 نیک بدلې تا ته په دې کې ملاویږي. 10 کم 100. ځوانانو تاسو ته یم ګورې بیا به ارمان کوئ. زه به نن ګورم چې تاسو څومره ځوانان دلته قرآن ته کښېني. تښتئ ما. دویم مرض زمونږ د محلې ځوانانو کې دا دی چې څنګه سار جمع وشي غر خوشې به شي، هلکه یو 2 حدیثه بیانېږي، لږ ورته غوږ کېږده. 15 منټه کې زه 2 حدیثه ویم یا 3. دا مشکات شریف ټول د اول نه تر اخره ما سار خلاص کو خلکو.
الترغیب ترهیب دا سلور جلد دی دا ما ټول خلاص کړي د سار د جمع نه پس روزانه 2-3 حدیث ته وي دغه شان ریاض الصالح دا منهج السوی د حدیثو کتاب دی 100 زر هغه مخلاص کړي معارف السنن مسار د حدیثو کتاب خلاص کړي او دغه رنگ اوس مسند امام اعظم ابو حنیفه سے چې امام سے په خپل سند کوم حدیث ته هغه تقریبا ختمېدو ته نږدې نو تاسو یو مهرباني دا کوي چې سار جمع نه فوري تختې ما جمع چې او کې فرض او دعا ته مثال نشي ګورې د صحابه په وخت کې دا طریقه د منافقانو وا کم سړی چې په فوري جمع نه پاسې دا وبوت نو یو ځل یو سړی پاسې د عمر صاحب ور ټوپ کړو غویني کینو فوسبع عمر صاحب ټوپ له سړی کشک کینو دو نظر تخت د جمعات نه منډه دي صادقي دا خو د منافقانو طریقه ده نو بس دا خلک به تخت نو زېما او بل د تلاوت د قران اهتمام وکي دوره د خاک دونی مم نشي ویلي نو یو په خو د مانځنه پس ویلي شي کنه لا سوچت کې سوق په ویل شي دا په سبق وایي خیر دی څومره ویل شي پاو خو وایه کنه که نیمه وایه که پاو وایه نو روزانه وایه او یې د قرآن وفا بیا وګوره په قبر کې به هم د لدا قرآن بیا راځي ولا وخت ډېر تېرېږي ګینې دا روایت درته ویم په قبر کې به قرآن راشي حدیث کې راځي وی کله چې نکیرین تا نه سوال کوي دا قرآن به ور مخکې شي چې ده نه څه له تپوسونه کوي زه ورسره یم که نه وی بیا ورسره جواب به ورته وښیي چې جواب ورکړي دا قرآن به دې قاري ته وي ته لږ صبر وکړه زه راځمه محبوب فرمایلی دی وی دا قرآن د الله دربار ته لاړ شي رب کریم ته سوال کوي ای پروردګاره هغه ستا بنده چې زه به یې لوستم انن په قبر کې دی ما له د هغه دپاره جوړې راکا سنبل راکا ریحان راکا فرشونه راکا او ګلونه راله راکه چې هغه له یوسمه الہ به قرآن ته وي واله ځان سره فرشتې به ورسره په جلب کې راشي او دله به د جنت نه جوړې روړي ورته به واغوندي فرش به ورته وغوړي قرآن به د سره وي تر قیامته به په شین خط لیکلی قرآن د ده په غېږ کې وي او تر محشره به دې په قبر کې د قرآن تلاوت څومره لوی نعمت او قبر کې دې هم یوازې نه پرېږدي او په قیامت کې دې هم بیا نه پرېږدي څه وایي القرآن قیامت کې به قرآن وی یا الله دا وبخه بس دی کنه نو تاسو قرآن مه پرېږدئ قرآن ته مه شا کوئ دا شروع کې صحیح ده کور کې م وایه حدیث کې راځي چې کم کور کې قرآن نه لوستی کېږي هلته پیریان او شیطانان بیا اوسیږي کورونو کې م وایه دلته م وایه او چې تاسې وایه نو ستاسو بچي به م بیا وایي زما پلار دی خدای وبخي سره ستاسو د ټولو مشرانو غریب سړی و اب د شپې 2 بجې پاسېده تهجد چې به وکړه بیا به قرآن تلاوت تر سهاره پورې به کوم بیا به سار جمع له لاړه ځان به یې موږ جمع وشوه امام نو د جومات بل سړی امام موږ د استادانو خدمت کوم موږ ملیان نو موږ زمیندار جټ خلک خدا و چې د بولیانو خدمت پم کو د عالمانو خدای موږ ته علم راکه پکې موږ له مګ خدای علم راک نو بیا چې بیل ته مونږ کو نو بیا براغې نو درس ته به کور کې کېناست نو د دنیا واړه به سبقونه به ورسره کور کې هغې نه چې به اوزګار شو نو بیا به پټي ته لاړ دا د هغه طریقه وه روزانه او ماسپښین مونځ چې به وکړو بیا بیا تر مازدیګره تلاوت کو خدای د ټولو مشرانو مغفرت نصیب کی زموږ د مشرانو ستاسو معززو دا مې تاسو ته دې دپاره وي چې ځوانانو خپله ځوانۍ نه څه فایده والی د خپل ځوانۍ نه څه زکات وباسئ دا وخت ورې بیا نه راځي بیا به سپینګیرې او بوډاګان شئ یا خدای مکه بیماران به شئ بیا به ارمان کې چې کاش ښه وي چې ولې مې دا کار نه کولی اوس د خپل ژوند دا قیمتي ژوند دی ګورئ دا ډېر د قدر ژوند دی د دې قدر وکئ دا ژوند ضایع کوئ مه په لارو کې په عبثیاتو کې په بالونو په ګینونو مینونو باندې دا خپل ژوند او په ګیمونو مه خرابوئ
دی قرآن ته رجوع کې تلاوت ته رجوع کې درس قرآن کیږي هغې ته رجوع کې انشاءالله زندگی به هم خسته شي